الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما أسلم عمر كبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. ډېرو زیاتو خوږو عزتمندو د عمر رضی الله تعالی عنه د سیرت باره کې موږ آغاز کړی او په اول سر کې موږ دا ویلو چې نبی علیه الصلاة والسلام دعا وکړه چې اللهم اعز الاسلام باحب الرجلین، او بیا الله رب العالمین چونکې الله ته په ابو جهل او په عمر رضی الله تعالی عنه کې غوره انسان چې کوم د عمر رضی الله تعالی عنه، د دې وجې نه الله رب العالمین هغه له توفیق ورکړو، مسلمان شو او د ده د اسلام په وجه باندې اسلام ته ډېر لوی عزت میلاو شو. چې کله دی مسلمان شو نو اسلام راښکاره شو، وځلېده او د اسلام د ګوټون نه راویسته او بار ښکاره دعوت شروع کړو. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې کله عمر رضی الله تعالی عنه اسلام راوړ نو کبر اهل الدار تکبیرتن، نو په دې دار ارقم کې چې کوم خلک وو، نبی علیه السلام صحابه وو 39 یا 40 کسانو، د داسې تکبیر په چغ باندې ووهو چې فسمعها اهل المسجد، چې د بیت الله شریف په جومات کې چې کوم خلک وو نو خلکو هغه آواز واورېده. او بیا عمر رضی الله تعالی عنه وویل چې یا رسول الله السنا علی الحق، موږ په حق باندې نه یو؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې ولې نه موږ په حق باندې یو؟ قال بلا، ولې نه؟ نو عمر رضی الله عنه وویل چې قال ففیم الاختفاء، بیا پټ ولې اوسېږو، بیا ښکاره کېږو ولې نه؟ نو دی وایي چې په خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام بیا راووته. او په بل روایت کې داسې دی چې عمر رضی الله عنه فرمایي چې موږ 2 صفونه جوړ کړو، د یو نه مخکې زه روان شوم او د یو نه حمزه رضی الله تعالی عنه روان شو او زموږ د خپو نه داسې دوړې ختلې او ښه تیز تیز روانو بیت الله شریف ته لاړو او مشرکان موږ ته حیران شوي چې دا څنګه چلو شو، ځکه دی خو د عمر د نبي علیه السلام په قتل پسې راغلی، نعوذ بالله من ذلک. او ابو حازم وایي چې ما د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه فرمایلی اورېدلي چې هغه داسې فرمایل چې ما زلنا عزتا منذ اسلم عمره، چې موږ همیشه دپاره په عزت کې یو د هغه وخت نه چې کله عمر رضی الله تعالی عنه اسلام راوړی دی. چې کله د اسلام راوړ نو اسلام بیا په عزت کې دی او د هغې نه وروسته بیا چا کافر اسلام ته داسې په چپه سترګه باندې نه دی کتل. عمر رضی الله تعالی عنه یو جلالي انسان و، څنګه چې په کفر کې هغه مضبوط و دغه شان په اسلام کې بیا هم الله رب العالمین د هغې نه لوی کار اخیستی دی. او د ابو عثمان بزار دی د خپل پلان نقل کوي، هغه د حسن نه نقل کوي چې قال یحیی قال یجیء الاسلام یوم القیامة فیتصفح الخلق. د عمر رضی الله تعالی عنه شان ذکر کوي چې دی وایي چې د ابو عثمان البزار د خپل پلان نه نقل کوي، هغه وایي چې حسن وایي چې د قیامت په ورځ باندې به اسلام راشي، د اسلام به په خپله راشي. اوس الله ته پته چې څنګه به راشي، اسلام به راشي د قیامت په ورځ باندې فیتصفح الخلق، او دا به خلک لټوي، د خلکو تلاش به کوي، د خلکو به ګوري را ګوري. نو حتی یجیء الی عمر، تر دې پورې چې دی به عمر رضی الله تعالی عنه ته راورسي. او چې عمر رضی الله تعالی عنه ته راورسي نو فیأخذ بیده، د عمر رضی الله عنه لاس به ونیسي او فیصعد به الی بطنان العرش، الی بطنان العرش، د عمر رضی الله عنه لاس به ونیسي او د عرش منځ له به بوځي، یا د عرش یخ له به بوځي، د عرش خوا ته به بوځي. او فیقول ای ربي، او الله ته به عرض کوي چې الله د اسلام به الله ته وایي چې ای ربه زما انی کنت خفیا، زه پټ ومه، اوهانو زما سپکاوی به کېدو، خو هذا اظهرني فکافئه، دا سړی چې کوم دی دا عمر، نو ده زه ښکاره کړمه، زما ظهور یې وکړو، ما له غلبه راکړه، نو فکافئه، یا الله دې لپاره کافي شه. نو دی بیا وایي چې فتجیء ملائکة من عند الله، ملائک به راشي د الله رب العالمین د خوا نه، او فتأخذ بیده، د ده د لاس به ونیسي، فتدخله الجنان والناس فی الحساب، دی به جنت ته داخل کي او خلکو په حساب کتاب کې، یعنې قیامت په ورځ باندې چې هغه سخته ورځ ده، خلک په خپلو خولو کې ډوبي، په سختو کې وي، خو فرشته به راشي، عمر رضی الله عنه به لټوي، او دی چې کله بیا هم د الله مخې له به بوځي، وایي الله زه پټ ومه، زما سپکاوی به کېده، ما ته به عزت نه راکړی کېده، خو دې سړي ما له عزت راکړو.
نو دا بیا الله رب العالمین ته به سوال وکړي چې الله د ده لپاره کافي شانو فرشتې به الله راولېږي او ده به لاس نه ونیسي جنت ته به یې وخېږي په هغه ورځ باندې چې خلک په حساب کتاب کې دا د عمر رضی الله عنه شان دی هغوی عزتمندو موږ تاسو له پکار دي چې د عمر رضی الله عنه سیرت هم مطالعه کړو هغه وګورو د هغه چې کومه افعال او اعمال او د هغه کوم سیرت دی نو هغه موږ تاسو خپل کړو واخر دعوانا الحمدلله رب